د کابل نیوز قدرمنو لیدونکو سلام. ولسمشر محمد اشرف غني وایي په یو کال کې به د هیواد صادرات 2 میلیارډ ډالرو ته لوړ کړي. روان کال د افغانستان صادرات 1 میلیارډ ته لوړ شوي دي. هغه د څرګندونې له چابهار بندر له لارې له افغانستان څخه هند ته د صادراتي توکو د استولو پر مهال کړي دي. هرګوی له دې لارې به د منځني ختیځ هیوادونو ته هم صادرات پیل شي. نننی ډایالوګ کې په همدې موضوع بحث لرو. په دې بحث کې راسره د پوهنتون استاد ښاغلی قیس محمدي میلمه دی. محمدي صاحب خیر راغلی بحث ته. خیر اوسئ، ډېره مننه. په چابهار بندر له لارې نن هند ته صادراتو مراسم و. ولسمشر هم زرنج ته تللی و د همدې دپاره 250 ټنه ډېر زیات مواد دي په لومړۍ جوپه کې ویستو. څنګه ارزوئ دغه ګام تاسو؟ چابهار ډېره ښه پروژه ده او بیا د افغانستان دپاره یو ډېر اړین بندر دی. داسې اهمیت لري لکه د کراچۍ بندر. یو وخت کې زموږ ټول واردات د کراچۍ نه کېدل، ولې اوس به او پس له دې نه به د چابهار نه هم زموږ واردات کېږي. د بلې خوا نه د افغانستان خلکو ته یو ښه والی لري، دا زیری ورته ورکوم چې پس له دې به هغه هندي محصولات چې تاسو غوښتل او په مارکیټ کې نه ول دا به ډېر راځي، ځکه چې لارې خلاصه شوله. او بل دا چې د بې کیفیته او کم کیفیته محصولاتو نه به خلاص شو له خیره سره، ځکه چې هند هغه هیواد دی چې محصولات په ښه کیفیت سره وړاندې کوي. نو دوی به په د افغانستان په مارکیټ کې رقابت شروع کی او دلته به د محصولات را ډیر شي، قیمتونه به مرزان شي، دواګانې د غیزن راتلي قیمتونه ډیر لوړ ول، اوس به د قیمتونه ټول راښکته شي، ځکه چې لا تر ننه پورې ټول دواګانې په هوایي لارو باندې راتلي او خلکو به معمولا د شخصي ځان سره راوړلې، نو ځکه قیمت ډیر لوړ و. پس له دې نه به دا ارزانه شي. د بلې خوانه د چابهار په پرانیستلو سره دوه دانې مارکیټونه سره وصلیږي. دغه مارکیټونه چې پاکستان تر ننه پورې بند کړي ول، پاکستان خو زمونږ او د هند په منځ کې خدای راواچو، بس دلته موقعیت پیدا شوی دی او دوی اوس زمونږ دپاره لانجې جوړولې. نه موږ هلته صادرات کولی شو په اسانه، نه واردات کولی شو، حتی هوایي کارګو هم په موږ باندې بنده کړله. هغه کارګو چې د هند نه راځي پاکستان اعلان وکړ چې زه دا نه راپرېږدو. نو دغه دخلاندازیانې د دوی باعث د دې شوله چې چابهار منځته راغی. اوس که د چابهار اهمیت د کراچۍ نه زیاتېږي نو دې کې زموږ ګناه نه ده، د پاکستانیانو ګناه ده، دوی خپله دا کار کړی دی. د بلې خوا نه دا چې یو مملکت وکولای شي د 2 3 4 5 لارو نه خپل واردات تامین کی او د همدغومره تعداد لارو نه خپل صادرات مو شي کړلی، دا د هغه هیواد دپاره ستراتیژیکه ګټه لري. ځکه چې تر پرونه پورې د تورخم بندر داسې و لکه زموږ ستونی، کله به هم چې پاکستان پې پښه کېښودله زیتي به موږ سا نشو اخیستلی، ولې دې نه وروسته دغه لارې زیاتې شوي دي. نو موږ که یو ستونی راته بند کړي په بل ستوني باندې به نفس اخلو. او اوس هغه وخت نه دی چې د افغانستان د صادراتو وارداتو شریانونه د پاکستانی قواو په لاس کې یا د هغوی د حکومت په لاس کې. تاسو یې وارداتو ته ډېره اشاره وکړه، درمل به راځي یا به د هند با کیفیته توکي راځي. د صادراتو دپاره څنګه ده؟ غیر د هند نه مثلا ارګویلي د منځني ختیځ هیوادونو ته ښه لاره ده، یا پخوا ویل کېده چې د سویل ختیځ اسیا نور هیوادونه چې د هند سره شاوخوا پراته دي او هغوی دپاره هم ښه لاره ده. یو خو دا چې کله چابهار کې موږ فعالیتونه شروع کو نو زموږ صادرات به اول ایران ته زیات شي، ځکه چې چابهار د ایران خاوره ده، دلته ایرانیان اوسیږي او هغوی چې کله زموږ محصولات وګوري، خصوصا دا وچه میوه تازه میوه، نو دوی به دې ته علاقمندي پیدا کړي. موږ به وکولی شو چې ایران ته هم دا صادرات زیات کو. په دومره برخه کې هندوستان یو ډیره لویه وچه ده او دوی مختلف ارقام او اقلام د محصولات ته ضرورت لري، خصوصا په هندوستان کې د مساله او نباتي محصولات د شي نه ډیر زیات استعمالېږي. او د بل خو زمونږ وچه میوه هم الته ډیر مرغوبیت لري، نو هند ته به هم زمونږ صادرات زیات شي.
دغه په څنګ کې دغه د ګلف یو څه هیوادونه او د خواته د عمان په ترازه کې د پراته هیوادونه عربي هیوادونه افریقایي هیوادونه چې اخواته پراته دي دوی ټول ته موږ کولای شو خپل صادرات وکړو ځکه چې چابهار به ورو د یو بین المللي بندر په صفت باندې وپیژندل شي همدا اوس دغه بندر د درې عمده ممالکو ترمنځ د هوکړې په اساس منځته راغلی دی او د بلې خوا نه به د افغانستان او د هند او د ایران له کوششونو وجنه مختلفو بین المللي کنوانسیونونو کې تعهداتو کې او بین المللي اداراتو کې به دا شامل سي بیا موږ کولای شو چې ډیرو هیوادونو ته دغه محصولات صادر کړو خو بس یو لانجه پکې دا ده چې په چابهار کې ډېر زیات لوی کشتیګان نشي کولای تګ راتګ وکړي دا به موږ په وړو وړو کشتیګانو کې انتقالوو نو مصرف به لږ زیاتي مګر یو مطمئنه لار وي دا ځل 250 ټنه توکي پکې تللي چې دوی وایي چې شوکانې پکې دي ډېر او نور همدا نباتي بوټي او وچه تازه میوه کېدای شي پکې وي تازه که نه وي وچه به حتما پکې وي دا به په افغانستان کې د صادراتو یا د تولیداتو له ډېرېدو سره څومره مرسته وکړي دا پروژه دقیقاً چې کله د یو تولیدونکي توقعات د آینده لپاره بهتر شي او د توقعات د مارکیټونو د پراخېدلو لپاره خوشبینانه سي نو په هغه وخت کې تولیدونکي د دې احساس کوي چې زه لوی مارکیټ مخې ته لرم او کولای شم په زیاته پیمانه باندې تولیدات وکړم دا که بزګر وي دا که تولیدونکي دا که حتی د خدماتو وړاندې کوونکی وي او یا هم د معدنو استخراجونکی وي هر څوک چې وي په دې فکر باندې کیږي چې اوس د محصولاتو لپاره لوی بازارونه موجود دي نو مشخصا چې دا په افغانستان کې د تولیداتو کچه لوړوي د استخدام او د کارموندنې کچه لوړوي همدغسې د افغانستان د خلکو د عاید په لوړښت کې هم دا ډېره لویه ونډه لري اما دغه په څنګ کې مهمه ده چې موږ د هغه تولیدونکو لپاره چې دوی د صادراتو لپاره محصولات تولیدوي دوی ته د موږ نور رقم لارې چارې وګورو ترڅو د دوی نه ښه حمایت وکړو مثلا څنګه مثلا باید په افغانستان کې صادراتي بانک جوړ سي دا بانک ډېر ضرور دی چې پیسې پکې وي یا عام خلک یا حکومت یا دواړه یو ځای په دې کې پیسې واچي چې موږ د صادرونکو لپاره د یوې خوا نه د تولید زمینه مساعده کړو د ته پیسې ورکو د ته قرضه ورکو په ارزانه ټکټانه باندې ورکو او د بلې خوا نه کله چې دا صادرات کوي نو موږ په سهولت باندې د دغه بین المللي بانک له طریقې نه په هر مملکت کې د ته د پیسو د نقل او انتقال زمینه مساعده کړو لا تر ننه پورې هم چابهار ته موږ پیسې په اسانه نشو لیږدولی را لیږدولی که کوو هم دا به په غیر قانوني طریقو کوو مثلا په حواله بکیږي ولې کدا د یو بانک له طریقو شي دا ډیره خوي بل مثلا د هغه بزګرانو لپاره چې دوی نباتي محصولات تولیدوي یا مثلا دوی صنعتي محصولات تولیدوي دوی سره باید کومک وشي د دوی ځمکې باید پراخې شي په ځمکو باندې د دوی لانجې دي هغه ورته حل شي د اوبو ورکولو زمینه ورته مساعده شي برق ورته ورکړلی شي ترڅو دوی وکولی شي په ارامه ذهن باندې په ښه وخت باندې دوی محصولات خپل تولید کړي یا مثلا په افغانستان کې چې د هغه جوړ شوي دي ګرین هاوزز یا شنه کورونه او شنه اتاقونه چې دوی حتی په ژمي کې تولیدات لري باید په دغه اړه باندې پانګه اچونه ډیره شي نور پانګوال باید تشویق شي حتی باید خلکو ته چې فعلا دغه کار لري دوی ته قرضې ورکړل شي چې خپل تولیدات زیات کړي هند خپل ډیر خیرازه ملک دی نباتي او زراعتي اړخه ډیر تولیدات خپل لري دا خو به ترڅنګ چین مثلا چې دا د هیوادونه دي چې د افغانستان قانونو ته ویل کېږي چې ډېرې سترګې دوی غواړي چې په قانونو پانګونه وکړي هند په دې لړ کې د شمال حوزې په نفتو باندې پروژه یې نیولې وه کارونه به یې پاتې وي د قانونو د صنعت سره به څومره مرسته وکړي دغه سولارو خلاصېده د افغانستان قانونه متاسفانه چې یو جنجالي موضوع وسترې جوړه شوې ده د یوې خوا نه موږ خپل هغه نړیوال اعتبار چې د قانونو د قراردادونو په اړه باندې لرو دا مو د لاسه ورکړی دی ځکه چې موږ څو وارې دا قراردادونه وکړل ولې په هغه قراردادونو باندې په هر صورت چې وفا ونه شوه یا د افغانستان حکومت ونه شو کړلی چې خپل مسؤلیتونه وروسپاري یا هم مقابل لوري ونه کولی شو چې خپل مسؤلیتونه وسپاري او یا هم نور هیوادونو په دې کې ګوتې ووهلې
او بل اخره دغه زمينه مساعده نشو چې د افغانستان د قانون نه د ښه استفاده وشي. دغه په څنګ کې د دې لپاره چې موږ وکولای شو په قانون باندې پانګاچونه وکړو، موږ یو سلسله لوی نور موضوعات لرو، لوی ستونزې لرو دلته. تر هغه چې هغه لوی ستونزې حل نشي نو مشکله ده چې موږ د یو هیواد ته د قراردادونه ورکو، هغه د راشي په آرامه او په سړه سینه دلته پانګاچونه وکړي. نو د هغې ستونزو حلول تر ټولو مهم او لوی ارزښت لري. مګر د هغې نه راتېره د افغانستان قانونو ته فکر کوم ټول هیوادونه ډېر ضرورت لري. د یوې خوا د چین او د هند اقتصادي رشد ډېر زیات دی، نو دوی زمونږ هر رقم وسپنو ته ضرورت لري، هغه څه مایع وسپنې دي او که جامدې وسپنې دي. د بلې خوا زمونږ هغه نور معادن چې دي تیږې دي، دې ته هم ډېر زیات ضرورت دی او د هیوادونو غواړي چې په دې باندې پانګاچونه وکړي. خو د دغه معادنو د استخراج لپاره موږ په افغانستان کې زیربنا ته ډېر ضرورت لرو، خصوصا د ریل پټلۍ باید وي په افغانستان کې ترڅو موږ وکولای شو تر دغه سرحدونو پورې حد اقل د خپل تولیدات ولیږو. اوس تیږې ډېرې درندې دي، وزن زیات دی، قیمت کم دی، د دې انتقال په موټر کې امکان نه لري، نو ځکه دا حتما باید په ریلونو کې انتقال شي. ځکه فکر کوم د معادنو په عرصه کې د حکومت پانګاچونه ډېره زیاته مهمه ده. دغه توکي چې دوی وړي هلته بیا نور شیونه تولیدوي په خپلو ملکونو کې صادراتو ته بیا برابروي. دا څومره ممکنه ده چې افغانستان د داسې زمینه برابره کړي چې د هغې کمپنۍ راشي مثلا همدلته تیارې زیرمې به ورته نږدې وي او دلته خپل کار شروع کړي. دغه ته د دوه هیوادونو پارتنرشپ وایي او دا ډیره مهمه موضوع ده. مثلا کله چې امریکایي کمپنیو ولیده چې په امریکا کې مالیات زیاتیږي، نو دوی خپل کمپنۍ په امریکا کې بند کړلې، راغلل دغه پانګاچونه په چین کې وکړله. دلته دوی ته په چین کې هم کار ارزانه تمامېده، هم خام محصولات ورته ارزانول، تولید به دلته وکړه د چین په نامه، بیا به دا ویوړل په امریکا کې به خرڅ کړه، عین شی، عین جنس، په عین کیفیت باندې. نو که موږ هم دا وکولای شو، د یوې خوا نه دلته معادن موجود دي، د بلې خوا نه موږ نور داسې طبیعي محصولات لرو چې د معادنو لپاره ضرور دي. مثلا اوبه په افغانستان کې شته ده، د معادنو د استخراج لپاره اوبه ډېرې ضرور دي. په همدغه شکل باندې برق په افغانستان کې اگر چې نن وارداتي ده ولې پوتنشل ډېر زیات دی چې موږ وکولای شو دغه برق هم په افغانستان کې تولید کړو. نو په عوض د دې چې موږ خامې تیږې دي ځینې ویسو نور هیوادونو ته او بیا هغوی د دې نه مرغوبه شیان جوړ کړي، موږ کولی شو د هماغه کمپنیانو سره هلته پارتنرشپونه وکړو، د هغوی نمایندګیانو یې په ابتدا کې دلته راولو او د هغوی دغه پروسس دلته وکړو چې دوی بیا تکمیل شوي محصولات خپل هیوادونو ته صادر کړي. او ورو ورو موږ دوه نورې لارې لرو د دې سره. یو دا چې افغانان په خپله په دې عرصه کې پانګاچونه وکړي او افغانان دغه محصولات تولید کړي، او بل دا چې د هغوی د پارتنر کمپنیانې د راشي په افغانستان کې د پانګاچونه وکړي، دوی د ځان لپاره تولید کړي. نو هم به د افغانستان مارکیټ د دوی په لاس کې، هم به د خپل هیواد مارکیټ د دوی په لاس کې. خو دا د افغانستان حکومت فعال ونډې ته ضرورت لري. د یوې خوا نه باید موږ خارجیان ته دا قناعت ورکو چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې تاسو پانګاچونه دلته نه ضایع کیږي، د خطر سره نه مواجه کیږي، او که دلته پانګاچونه وکړي تاسو نه ټاکسونه ډیر نه اخلو بیا موږ. او د بلې خوا نه باید دوی ته د دې زمینه مساعده شي چې دوی په آرامه باندې په افغانستان کې پانګاچونه وکړي او د خپل هیواد سره په آرامه باندې بیا دوی ارتباطات هم قایم کړي. نو دلته د حکومت فعاله ونډې ته چې ما اشاره وکړله، هدف دا و چې د افغانستان حکومت د بیا لاړ شي په هندوستان کې د دوی نمایشګاګانې جوړې کړي، دوی د قراردادونه وکړي، دوی د دوه اړخیزه قراردادونه وکړي ترڅو دا کمپنیانې د دې هغه جوګه شي چې راشي په افغانستان کې پانګاچونه وکړي. د قانون مدیریت هم ډېر مهم دی. تاسو مخکې وویل چې ستونزې پکې وي افغانستان د خوا نه، د هغه هیوادونو چې د قانون یې نیولي دي د هغوی د خوا نه. اوس اوسنی حکومت یا په راتلونکي کې نوي حکومت دپاره څه پکار دی چې ښه پالیسۍ پلانونه ورته جوړ کړي او د سیمې د هیوادونو سیالي د افغانستان د قانونو په سر دا څومره خطرناکه ده چې څومره ګواښ ته متوجه دی؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې مونږه معادن ډیر لرو. یو چا خو د سلکت استغراق پک کړه ویل ول چې د مندلیف ټول د جدول په افغانستان کې موجود ده. نو د قانونو تعداد او مقدار ډیر زیات دی په افغانستان کې. په یوز د دې چې مونږ د افغانستان قانونه د نور هیوادونو د منفي رقابتونو لپاره یو زمينه کو راځي چې موږ خو مدیریت وکړو او دینه د نور هیوادونو د همکارۍ یو لار جوړ کړو او د دې امکانات هغه وخت شته چې موږ دغه هیوادونو سره انفرادي د کار وکړو چې د دوی اولویتونه معلوم کو چې د دوی اولیت کم یو دی او کم معدن دوی ته ډیر زیات اړین دي. بیا تر ټولو مهم معدن چې یو مملکت ته دی د هغوی سره قرارداد وکړو. نو د سینه د چې موږ د ټول معدن چین ته ورکو بیا د امریکا او هند نور هیوادونو دلته سامونه لري. دا د په هر هیواد باندې د موافقه په اساس باندې وویشو د معدن مختلف قراردادونه د هیوادونو ته ورکو. نو د ټولو هیوادونو ګټه به په یو نوع په افغانستان کې تامین شي او دوی به افغانستان د لکه د افغان سولې په اړه چې د سیمې اجماع ده نو د قانونو په اړه هم د اجماع رامنځته د اجماع ته ډیر زیات ضرورت دی ځکه چې اوس پاکستان مثلا زمونږ کوبالت نشي استعمالولای ځکه چې دوی لا تر اوسه د صنایع نه لري چې هغه د وکولای شي په دې لوی پیمانه باندې کوبالت واخلي زمونږ ولی چین کولای شي زمونږ کوبالت استعمال کړي ځکه چې هغه نن په الکترونیکی موټرو باندې کار کوي او هر چی شی الکترونیکی کړای دی. نو دغه قانون د چین سره قرارداد شي هندستان تیلو ته زیات ضرورت لري زمونږ غاز او تیل د دوی سره قرارداد شي همدغه سه پاکستان بعضی نور معدن ته ضرورت لري د دوی سره قرارداد شي. د امریکا حکومت چې وګوري په دې ورستیو کې ډیر وخت دغه ټکو ته اشاره کوي خو جنگ منکو قانون نور وړي. څومره افغان حکومت په دې برخه کې کار کړی تاسو مخکې وویل چې باید ټول هیوادونو هغه اولویتونه معلوم کړي ځان ته څومره کار یې اوسه پورې کړی دی او څومره سخت دی دغه کار موږ او تاسو غوندې یو ضعیف ملک ته؟ یو دا چې موږ متخصصین ته ضرورت لرو چې هغه افغان متخصصین وي چې موږ سره چالو فریبونه کې و تیوري په توسعه کې موجوده ده د چالو فریب د تیوري په نامه باندې چې دې کې داس خودل کیږي لکه د توسعه یافته یا پیشرفته مملکتونه دي د افغانستان غونډه هیوادونو ته د مشاورین را لېږي چې د هغوی په ګټو کار کوي نه د هیوادونو ګټه ته. نو کومه خپل متخصصین ولرو دوی به کارو کې په دغه اولویتونو باندې او د افغانستان په معادنو باندې تر هغه ځای چې د امریکا ګټه دلته په نظر کې نیول کیږي زه فکر کوم د امریکا ګټه په نظر کې نیول ډیره مهمه ده د افغانستان لپاره. څو دلیل لري دی وی خو امریکا ډیر وخت کېږي چې په افغانستان کې واقعا جګړه کوي او په مخې وړي ډیره پانګه چونه هم کړې ده او د بل خوانه په دغه منطقه کې د امریکا حضور ډیر قوي نو دا منطقه نام نه پاتې کیږي دا تاریخ منګو تاسو ته خودلې ده. نو ځکه د دې ونډه هم ډیره مهمه ده او د بل خوانه هغه معادن ته چې امریکا ضرورت لري هغه معادن د چین او هند او پاکستان لپاره مهم نه دي. دوی نشي استعمالولای دا معادن مثلا هغه به هغه درنو عناصر ته ضرورت لري چې ممکن هغه اتومي او هستوي داسې نور عناصر وي. نو هغه اگر چې چین لا تر اوسه پورې دومره قدرت نه لري چې دا ټول عناصر استعمال کړي نو زه فکر کوم د امریکا ګټه هم باید په نظر کې ونیسو لکه څنګه چې د نورو ګټو په نظر کې نیسو حتی د روسیې ګټه د په نظر کې ونیول شي. هغه معدن چې امریکا ورته سترګې ګنډلې دي نو هغه د روسیې لپاره هم ډیر زیات مهم دي. نو دغه هیوادونو د ګټو خوندي کول په افغانستان کې دا د منګ مسؤلیت ده. دا کنن منګه منو کني منو حتی کسترګي په پټو ولې په اخر د ورځ د زمنګ مسؤلیت دی او بل اخر ګوته مونږ ته راوړل کیږي چې تاسو ولې په دې باندې کارونه را به شو د ولسمشر غني ژمنې ته چې د اندانن دغه مراسم پر مهال ویل چې په یو کال کې به صادرات 2 میلیارډ ډالر ته مونږ وړو څومره ممکنه بولې دا ژمنه چې دا عملی شي؟ زه فکر کوم چې د افغانستان صادرات دوی خو ویلي ول چې په یو کال کې به دا تر 2 میلیارډ ورسیږي. که دغه کار د صادراتو لپاره وشي لکه 13-15 کلونو کې چې شوی دی نو دا ژمنه ممکن نه ده چې عملی شي ځکه چې په 15 کلونو کې موږ د افغانستان صادرات حتی 50 میلیون افغانۍ هم زیات نه کړل. دغه 600 میلیونو کې چې پاتې ول بس پام دی باندې پاتې ول. په دغه څو میاشتو کې د صادرات زیات شوي دي دغه یو کال کې چې صادرات د افغانستان زیات شوي دي. د بل خوانه
هغه کار چې په تیر یو کال کې د صادراتو لپاره شوی دی او په دغه جدیت چې دا کار شوی دی که په همدغه جدیت باندې موږ یو کال نور کار وکړو نو د دې امکانات ډیر زیات دي چې د افغانستان صادرات د تر 2 میلیارډ هم ورواوړي ځکه چې په افغانستان کې پوتنشل شته دی په افغانستان کې محصولات شته دي په افغانستان کې تولیدات او معادن شته دي د دې د صادراتو لپاره زمينه نو مساعده شوه دلیل دا و چې د وی خوانه منګه بهرني مارکیټونه ځان لپاره نو په نخښه کړي او د بل خوانه حکومت د صادراتو لپاره خې پالیسيګان نه لرو دي ولیکه په دې باندې منګه کار وکړو نو دا محصولات ډیر زیات صادرېدل شي تاسو مثلا وګورئ د هر میوې چې موسم راځي د نړۍ تر ټولو ارزانه قیمت په افغانستان کې حاکم کیږي دلیل دا دی چې موږ میوه ډیره زیاته لرو نه بل چاته صادرولای شو او نه په خپل خوړلای شو نو ځکه هغه بیا د حتی د حیواناتو د خوراک هم نه وي نو ځکه زه فکر کوم چې په دغه جديت سره کار وشي د تر 2 میلیارډ پورې هم زیات وړي ولې ضرور دی چې موږ بهتره کار وکړو ارګلان کړه چې کال تیر کال کې د افغانستان صادرات 1 میلیارډ ته پورته کړي دي تاسو مخکې ول 600 میلیونه شاوخوا دي چې 10% پورتوالی ښیي اما په دې اړه هم شکونه دي ډېر اقتصادي شنونکي او استادان د اقتصاد دوی بیا وایي چې باید هغه ارقام رعایه کړي داسې نه کېږي چې دوی چوټ انداز ووایي چې 1 میلیارډ شو دا څومره ورسره تاسو منئ چې اوس دستي د صادرات د هوایي دهلیزونو سره 1 میلیارډ ته پورته شوي زه فکر کوم چې دغه ارقام واقعا د شک وړ دي ځکه چې تاسو تقریبا 14 کاله متواتر د 200 میلیونه صادرات نشي زیاتولای او بیا راځي په یو کال کې دا 50% زیاتوي د فتن دا شک منځ ته راوړي ولې مهمه دا ده چې دوی دغه ارقام واضح کړي مثلا د مرکزی احصایې اداره ده د دوی مسؤلیت دی چې د کال د ختمېدو نه مخکې دوی ارقام وخی ول تر نن پورې کال ختم دی میاشتم په تیر شوی د 15 ورځې نورم په وخت دي اما دوی لا تر اوسه پورې ارقام نه دي خودلی دغه ارقام چې کله دوی خې دي کې بیا لستونه موجود وي چې د کم جنس څومره په 2 کیلو څوټنه په کم هواد باندې خرڅ شوی دي نو دا به دغه ټول ابهامات لمنځه ویسي ولکه په عمومي توګه دي ته وګورو چې فرض وکړو چې د دوی دغه ادعا درسته ده زه فکر کوم په څو نور شیونو دوی باید کار وکړي ترڅو دغه هدف چې ولسمشر ټاکلی دی دا موږ لاس ته راوړو اول مثلا د ګمرکاتو په اصلاحاتو باندې ډیر زیات کار باید وشي خصوصا د صادراتو په اړه باندې چې کله موږ جنس صادرو باید هیڅ نه فساد موږ ونه زغمو یعنی د صفر زغملو پالیسی باید دلته رامخکې شي د بل خوانه باید په چابهار کې د پیسو د نقل او انتقال وسیله فراهمي سي د بل خوانه باید موږ د ګلف هیوادونو ته لاړ شو افریقایي هیوادونو ته لاړ شو هند ته لاړ شو دلته نیوي مارکیټونه ځان لپاره وګورو او د هغه په څنګ کې باید د هندستان سره موږ لا هم خپل همکاري زیاته کو او دا پیدا کو چې هغه کومه محصولات ته ضرورت لري دیناغه محصولاتو تولید زمينه په افغانستان کې مساعده کو او د دې ترڅنګ د مرکزی اسیا هیوادونو سره د سوداګرۍ ته څومره تاسو اهمیت ورکوي یا د چین سره د اورګاډي لیکه دا چې وي بیرته د فعالیت نه لویدلې ده د هغې فعالول ورته څومره مهم دي هغه لیکه خو د یو څه دلایلو لپاره پرانیستل شول بیا هم دغه صفات شول ولې زه لا تر اوسه هم د لاجورد لارې ته خوشبینه یم خدای دې وکړي چې دا هم سمبولیک حرکت نه وي داسې نه چې موږ بله محموله ونه لیږو او همدغه ځینه په حکومت باندې غا کوم که تاسو نور محمولې لیږئ نو موږ ته احوال راکوئ موږ په تصویر کې ساتئ چې دغه محمولې حرکت وکړه همدغسې د لاجوردو په څنګ کې د چین په پټلۍ دوباره کار وشي هغه هیوادونه چې دغه لارې په مسیر کې دي د ټي آی آر سازمان په اساس د دوی سره کار وشي دوی سره د نږدې قراردادونه امضا شي ترڅو د لاره دوباره پرانیستل شي او موږ د چین سره مستقیم ارتباطات ولرو خپل ورسره صادرات واردات وکړو د هغې په څنګ کې په افغانستان کې هغه محصولات چې صنعتي محصولات دي یا موږ ورته طبي محصولات ورته وایو دغه دواړو باندې د داسې کار وشي چې د پانګوالو لپاره د زارعینو لپاره قرضې د ورته ورکړل شي د ځمکو لانجې د خلاص شي او به د ورته ورکړل شي ترڅو د دوی تولیدات زیات شي او موږ د هیوادونو ته ولېږو خصوصا په افغانستان کې د شوکانی مارکیټونه ډیر زیات دي منطقوي په دې ډیر کار وشي او د دې غیر قانوني استخراج د بند شي د بل خوانه دلته د
زعفرانو موضوع ده. په زعفرانو باندې د ډیر کار وشي او داسې نور موږ محصولات لرو چې د هغې تولیدات ډیر زیات دي او نور هیوادونه ورته علاقمندي لري. مننه ډیره زیاته راغلی چې سلامت سئ. بخیر اوسئ. قدرمنو لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه له موږ سره